بسم الله الرحمن الرحيم. باب استحباب صلاة الضحى وإن أقلها ركعتان. فرض منزنا صلاة خوف سفر منز هغه بحثونو نوزګار شو او د نفل تذکره شروع کړی او په کې اول تحیت المسجد بیان کړو چې کله سړی مسجد ته راشي نو 2 رکعات لمونځ دی کوي او په کې تفصیل کړی شو چې بعض اوقات مکروه دي بعض غیر مکروه دي. اوس یو بل لمونځ ښیي چې ته د ساخت لمونځ وایي. یو خبره باندې ځان پویول پکار دی هغه دارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساخ لمونځ جمعات کې چرته نه دی کړی. سفر کې د نور نفل بنه کول او یو سفر کې د ساخت 8 رکعات کړی دې کې زموږ د پاره هدایت دي هغه دارې چې د ساخت مونږ دا نفل له او دا جمعات کې کول دا ټیک دی جایز دی لیکن کم ثواب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې دی ابل سکی نشته. دا به کور ته وړل غواړي او دا به پټ کول غواړي. بعضې کسان مجبوري مسافري جماعت کې اوسېږي هغې دپاره خو بل څه ځای نشته مجبوره نه کوي خو مقامي خلقو له پکار داري چې هغې خپل د ساخ مونځ کور ته وړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو نارینه افضل مونځ په مسجد کې فرض ده یعنی فرض مونځ غوره ده. دا کوم چې مونږ پرون ویلي دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جمعات ته راشئ 2 رکعات جمعات کې وکړه لیکن د ساخ مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې نه دی کړی. دیو جنا سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما نه تپوس کړی شو چې دا خلک کعبه کې لګیا دي او د ساخ مونځونه کوي دا څنګه چلې هغه ورته فرمایي بدعتن د دې ښکاره کول بدعت دي د ساخ مونځ ښکاره کول بدعت دی. محدثین هلته دا لیکي دا نه دی مطلب چې د ساخ مونځ بدعت دی نه دا ښکاره کول یې بدعت دی. سړی ځان کړی نو پکار رای په ځای د ځان وکړی. د دې خبرې مقصد دا نه چې دا ګنې پابندي ده او کې ونه دا خبرې نه دی. خبره دا ده چې ثواب هغه امر نه حاصلېږي څومره چې په کور کې حاصلېږي. کله به فرمایل د یو بند آدم افضل مونځ سیوا د نفلو نه چې کېږي سړی ناپه کئی سړی نا په جماعت کې کوي فرض مونځ او د یو انسان افضل مونځ هغه نفل چې کوم دی کور کې دې لپاره به دا فرمایل چې د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ. مقبره کې مونځ نه کوي خلک دا نارینه ورته وایي زنانه خو کوي مونځ خو نارینه ورته وایي چې تاسو مونځونه بعضې کورونو کې کوئ لکه ستاسو نفل دي ستاسو سنتونه دي کور کې کوئ ستاسو وتر دي غوره دغه دي. دا نه دی مطلب چې سړی سنت پرېږدي بیا کور ته دې ځي او کور کې دې کوي غورهوالی په دې کې دی. دې کم نه کم رکعتونه بیا دوی ساخت څه ته وایي. زړو کتابونو کې د فقه کې دا لیکلي دي چې کله نور راوخېږي او په قدر د یو 2 نیزو وي هغه 2 نیزې چې مونږ ګورو نو هغه تقریبا 1 غنټه 1.25 غنټه پورې 2 نیزې مثلا نور راخېږي بالفرض په 6 بجې 9 بجې پکار ده اوس دا دوحا ده د دوحا دا وخت
دا تر کومې پورې اوږدېږي؟ دا تر کومې پورې چې غرمه نه وي پخه شوې. چې غرمه پخه شي، ګرمي شروع شي او په هغې وخت کې د اوښانو بچي د ګرمۍ نه تنګ شي او سورو ته ځي، دغه د دې ټایم دی. دا مونځ که هغه ټایم کې وکړی شي نو دې ته بیا صلات الاوابین وایي. دا دواړه یو مونځ دی، خو دا ابتدا یې دا ده او انتها یې هغه ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله تعالی فرمایلی دي چې کله یو مسلمان د ساخت 2 رکعاتو کې نو زه د هغه د ټولې ورځې ذمه اخلم. کله به فرمایل ته ما دپاره 2 رکعتونه وکړه سحر د ساخ وخت کې، نو زه به ستا د ټولې ورځې کفیل او ذمه دار یم. د دې حدیثونو مقصد دا دی چې د انسان شروعات د ورځې دی د عباداتو نه کېږي. دا د تبلیغیانو یا د شیخانو یا د مولانو کار نه دی، دا د مسلمانانو کار ده. مسلمانی عجیبه شوې ده، که ته یو سړی سوچه مسلمان کوې نو هغه به وایي دا څه شیخي دې جوړه کړې. دا شیخي نه ده، دا زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دین دی او د هغه طریقه ده. دغه مونځ د اوابینو مونځ ماښام پسې نه وي، دا غلط شهرت ته دی، غلطه مشهوره ده. ټیک ده ماښام دې سړی نفل کوي څومره چې کوي، لیکن هغې ته اوابین نشي ویلی. او بسل کې د خپړې ګرمېدو ته وایي. خپړه د خپې لاندې حصې ته وایي، د اوښ خپړې د خپې لاندې کوم اسفنجي ځای چې په کوم چې ګرځي نه ته خپړه وایي. د نوي نسل ته پښتو ښایي، دوی له پښتو نه ورځي، بلکې ډېر لویو کسان هم نه ورځي، دوی نه پېژني خپړه څه ته وایي. د انګریزۍ په زده کولو کې زموږ نه خپلې ژبې پاتې شوې. عربي خو پخوا پاتې شوې ده، ورپسې فارسي پاتې شوه، اوس پښتو هم ورو پاتې کېږي. دا ډېر لوی هلاکت دي. یو سړی چې د هغه نه خپله ژبه ورکه شي نو ده نه د الله ډېر لوی نعمت ورک شوی دی. د دې وجه دا ده چې انسان د مور په ژبه باندې په خپله مورنۍ ژبه ښه پوهېږي. او دغه وجه وه چې ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، مونږ هر یو قوم ته چې کوم رسول لیږلی دی نو هغه د هغې په مورنۍ ژبه تللی، یعنې عربو ته هم عرب لیږلی دی. کومو علاقو کې چې کومه ژبه ویلې شوې ده نو هغې خلقو دپاره هم هغه رسول لیږلی دی. او د هغې وجه دا وه چې د هغې پیغمبري به خاص وه. زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت عام دی، دا عرب او عجمو ټولو ته شامل دی. او دی عربي لیږي په دې باندې چې دی ام القرا کې لیږه. ام القرا منې د کلو مور، او یې کې مقصد دا چې مکې والا سم شي نور به پخپله سم شي. مورنۍ ژبه یې رول نه دي پکار. اختلاف د ژبې، اختلاف د رنګ، قرآن مجید فرمایي دا د الله نعمت دی. د الله په نعمتونو کې 2 نعمتونه، اختلاف السنتکم و الوانکم، ستاسو د ژبو یو بل نه جدا کېدل، او دارنګې ستاسو د رنګونو د یو بل نه جدا کېدل. دا د الله احسان دی، نعمت دی. دا فضیلت وجه نه ده چې څوک انګریزي وایي نو ګنده غوره دی، څوک پښتو وایي دا ګنې ذلیل دی. دا زموږ د نسل باندې دغه شی دا چل پې شوی دی. د خیال دی چې انګریزي ورځي ګنې هغه اسمان کې الوځي. دا ټول د الله نعمتونه دي. ژبو سره دشمنۍ مه کوئ. خو دا نه دی چې سړی د بلې ژبې په زده کولو کې خپلې ژبه پرېږدي. حدیث کې راځي چې کله د اوښانو د بچو، اوښانو بچي ته جونګې وایي، چې کله د جونګیانو خپړې ګرمېدل شروع شي او سوري ته تلل شروع شي، دغه ټایم کې چې څوک مونځ کوي نو هغه ته اواب وایي. اواب منې الله ته رجوع کوونکی. دا دغه د 11 بجو مونځ دی، او دې مونځ ته اوابینو مونځ ځکه وایي اوس چې دغه ټایم کې خلک دنیایي کاروبار ایله روان شي.
نو چې یو سړی دا وخت کې کاروبار پرېږدي او الله ته متوجه شي نو دی واقعي الله ته رجوع کوونکی دی. نو وارکیف ابتدا دا ده انتها یې هغه ده. سید عائشہ فرمائی ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به. د ساخ دا منظم داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی خو ټول عمر یې نه دی کړی، کله یې کړی دی او کله یې پرېښودلی دی. هغې کې د هغه یو حکمت دی، مقصد دی، هغه دا دی چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول عمر وکړي او یې نفل لمونځ نو بیا خلق یې په ځان لازمي کوي، فرض کوي یې په ځان. د هغې نه د وباسلو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کوي. ډېر اعمال دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم کړي دي د دې دپاره چې یو خو د الله د طرف نه فرض نشي. که فرض شي نو بیا دغه پنځه منځونه امت نشي کولی، دا نور به څنګه کوي؟ د تراویح په نه کولو کې هم وجه دغه وخت چې تراویح رسول الله صلی الله علیه وسلم به کولې، قیام اللیل به یې کو، تراویح به یې کولې. 3 شپې یې جمع سره کړې وې، صرف ښکاره کړې وې د دې لپاره چې خلقو ته معلومه شي چې دا پکار دي چې وکړی شي. 3 شپه پس صحابه کرامو مسجد ډک کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا بار روزي، موږ نه بیا مخکې شي او موږ له به تراویح راکړي. د هغې په ځای باندې هغې خپل سر مبارک بار روح که ورته یې ځای کور ته دا کور وکړی دا مونځ. زه په دې وجه تاسو له نه در کوم داسې چې دا په تاسو باندې فرض کړی شي بیا به لوی مشکل یې درته دې کې امت باندې رحم و کرم و چې یو شی الله نه دی فرض کړی نو هغه په ځان فرض کوی ما. چونکې د فرضیت خطره ختمه شوې وه، په دې وجه سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ خلق په تراویح جمع کړل. اوس په پیغمبر نشته که نه، اوس نه فرض کېږي. یعنی یو کار د هغه خوښ و هغه په دې وجه نه کوه محض چې فرض نشي، امت ته به ګران شي، مشکل به شي، عباداتو کې به مشکلات راشي. داسې ګڼ عبادات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به غوښتل هغه شان چې داسې کوشي نو ښه وي، لیکن امت باندې د نرمۍ په وجه د رحمت په وجه باندې چې مشقت کې پرېنوځي نو هغه هغې باندې بیا زور نه دی اچولی. لکه مسواک څومره اهم څیز دی، مسواک کول ډېر اهم څیز دی، لیکن فرمایي چې لولا انا شق علی امتی، که چېرې زه په خپل امت باندې د مشقت باعث نه جوړی دی نو لامرتهم بالصلاة لکل صلاة بالسواک لکل صلاة، ما ودې ته ویلی وی چې د هر مونځ دپاره تاسو مسواک کوئ، یعنې فرض کړی مې وی، لیکن مشقت نه پیدا کوو. د دې خبرې مطلب دا دی چې یو کار فرض نه دی هغه سنت یا نفل دی نو په یې کې څه نرمي پکار ده. نرمۍ دا مطلب نه چې دې ویښي پرېږده، خو د نرمۍ دا مطلب هم نه چې دې د فرض مرتبې ته ورسوه. زمونږ خلک په دې انصاف نه پوهېږي. دې مثال وښیم تاسو ته. یو سړی چې واړه بول یا لوی بول وکړي نو د هغې د پاکولو څو طریقې دي په شریعت کې. یو طریقه دا ده پخوا لوټې به وې، لوټې به استعمالولې. که سړی په دې پوه شي چې لوټه باندې زما ګندګي بالکل ختمه شوه، پاکه شوې ده، نو اوس اوبو سره استنجا کول مستحب دی، فرض نه دی، مستحب دی. که یو بني آدم داسې وکړي چې ټشو پیپر سره ځان پاکې ویښي، دا مه وایي چې نه پاکېږي، دا هر چا خپل ځان له خبرې. یو سړی مریض دی، معمر دی، بواسیري دی یا نور څه مسایل دي ورته هغه وي نه پاکېږي، سړی ته ځان ته مه ګوره که هر چا ځان له مسله وي، خو په خبره یې پوهېږه، په خبره یې داسې پوهېږه چې د بعضې بني آدم قطرې راځي، د هر بني آدم نه راځي. بعضې بني آدم ټوخي مخي کوي نو د هغه قطرې روځي، دا بیماری دي، دا ټول لپاره قاعده نه ده. بعضې بني آدمان داسې چې هغه غریب
واشروم نه راوځي نه 2 منټه پسې بیا ضرورتي په منډه تلي. دا بیماری دي. عامه قاعده دغه نه ده. عامه قاعده دغه ده چې سړی روغ رمټي د الله فضل پې او ځان یې صاف کنه بیا اوس د اوبو استعمال د لپاره مستحب دی. مستحب دا مطلب چې ثواب به ورته میلو شي. لیکن زموږ خلک خو دا فرض ګڼي. ته د یو بني آدم په مخ کې پیشاب وکړه ځان ښه وچ کا او بیا چې کوم دی چارندام شروع کړه تا ته به استنجا نه کوې یعنې اوبه نه استعماله. دا خلق دې ته په دې رسېدلی چې دې چا په مسله پوهې کړي نه دي او که پوهېږي هم بالفرض نه عمل نه کوي. د اوبو استعمال والجمع بینهما احب. نور رضا عبارت ته ده چې د اوبو او د لوټې په میانځ کې جمع کول یعنې ځان په اوبو هم پاکول او ځان په لوټه پاکول دا دواړه مستحب دي. فرض چې کوم دی هغه ځای پاکول دي. که هغه ته په لوټه پاکې که ته په اوبو پاکې او که ته په دواړو پاکې په دواړو کې په یو څیز پاکې. نو موږ ته یاد دي دا زموږ مشران الله دې رحم وکړي ټولو باندې دی اوس خو کار ښه شوی دی خلک پوهېږي دی به ځان په لوټو پاک کړو نو استنجا کول بېشک فرض دي لیکن تا چې ځان په لوټو پاک کړه اوس خو مستحب دی اوبه استعمال کړه په ینیر به دغه شانتې ناستو دی خوا به خلک ته راته فرض یې پرېښي دي ورته پرده فرض نه ده پرده فرض ده ابه نه کوله ځان به یې پاکولې استنجا کوم نو ته ګناهګار شوی. په جوماتونو کې هم چې کوم د استنجا ځایونه به و نه کې به واړه خو دیوال به نه و که و به نه ورکوټه دیوال به نو ډېر مشران به داسې و چې به ځان په ولاړه باندې ښکاره کړه د هغه لینګي مینګي به ښکارېدل. دا ناسمجي ده ناپوهي ده. خو چې ستا لینګي ښکاره شو هغه چا ولیدل دلته کې یا تا په ولاړې د ځانه د شاته لمن لرې کړې ده نو ته څه چل کې اوس ستا دغه ځای پټول فرض و استنجا پتا باندې مستحب و. د ډېر هوښیار وی مستحب کوي او فرض پرېږدي. دا خلقو ته وړې خبرې ښکاري دا وړې نه دي. په دې ځان پوهېول پکار دی چې یو کار رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودلی دی دې کې حکمت دی. بهتر دا ده چې انسان لوټې هم استعمال کړي او بیا اوبه هم استعمال کړي. موږ مخکې ویلو یو بل پورې خان دی ما زموږ خلک څه وایي پنجابیانو پورې خان دي ویدي په لوټه او د سوچي نو بیا یې زمونږ نه پاکېږي د هغې او پاکي د هغې هم نه پاکېږي هغه جدا خلک ته جدا سړی دا ضروري خو نه دی تعلق عادت سره دی. انسان چې د بچپنې نه څنګه عادت شه دغه د عادت دی د چا به وچېږي د چا به نه وچېږي د چا صفایي به زر راځي د چا صفایي به وروستو راځي. په دې عباداتو کې یو عبادت دا د صلات الضحا هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره خوښه وه چې دا ما ډېر کولې لیکن ډېر به یې په دې نه کول چې هسې نه په امتیانو باندې فرض نه شي. دې حدیث کې د هغې سیده عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدع العمل ابه یو عمل پرېښود وهو يحب هغه به غوښتل ان یعمل به چې په هغې عمل وکړي یعنې غوښتل به چې ډېر عمل پې وکړي خشیت ان یعمل به الناس په دې یره به یې پرېښوده چې خلک به په هغې عمل وکړي فیفرض علیهم نو په دې به فرض کړی شي. نو د سختۍ باعث به زه شم. زمونږ دین معتدل دین دی دې کې به سړی دنیا هم ګټي آخرت به هم ګټي. دی به مونځ هم کوي نفل به هم کوي سنت به هم کوي فرض به هم کوي او دنیایي کار به هم کوي. دا کمال نه چې سهار نه تر ماښامه جومات کې ناست دی ولې د خېټه نشته د بال بچ نشته که نه سوال ته به ناست دی. دا سړی ښه سړی نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زده کړه. دا ښه سړی نه دی چې شپه ورځ جومات کې ناست دی. ښه سړی هغه دی چې د فرض مونځ په ټایم کې مسجد کې او د خپل بال بچ دپاره دروازې منډې تړلې وي.
زمونږ خلک عجیبه خلک دی، یعنی اس شی به نه ګټي، پلار له نه ګټي، مور له نه ګټي، ځان له نه ګټي، اولاد له نه ګټي، ښځې له نه ګټي. جماعت کې ناست چې ډېر ښه سړی دی، شپه ورځ تسبیح وړي. دا غلطه طریقه ده، دا نادرست طریقه ده، زمونږ د دین طریقه دا نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا هر څه کول، د هغه عبادات هر چاته معلوم دي، لیکن د دې هر څه باوجود به هغه د یو شپږو میاشتو خوراک چې کوم دی دا هر کور والا ته کېښوده په کور کې. د شپږو میاشتو غلبه په کور کې پرته وه. د دې لپاره چې که زه وړاندې وروسته یم چې زما ښځه د بل چا نه غواړي. دا حدیثونه مخې ته کېږدی. دا هم دین نه دی چې سړی 1 کال او 2 کال او 3 کاله بار تللی دی، بچي به یې څه کوي؟ دا ظلم دی. ښځه به یې څه کوي؟ دا بې راهروی شروع شي نه خلک بیا لګیا شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعوت منهج دا نه و، دا دعوت دا طریقه نه و، دا کومه چې خلقو جوړه کړې. د حدیث نه دا معلومه شوه چې بعضې اعمال رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښي لیکن هغه یې کوي نه. درې نه کولو دا مطلب نه چې عبادت. دا زموږ خلکو باندې اوس یو مرض راغلی دی، دی وایي فرض مونځ پسې دعا بدعت دی. لکه دا څه وایي؟ فرض مونځ پسې دعا بدعت دی. تا ته وایي وښیه ما ته کوم ځای کړی ده؟ وایي دې حدیث باندې سوچ دې کړی دی؟ دا کوم چې مونږ وایو. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صبحة الضحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساح مونځ نه دی کړی قط چرم. وإني لو سبحها، لیکن زه کوم. نو څه مطلب دی چې عایشه بدعت کوي؟ دا دروغ وایي خلک، پوهېږي نه په حدیث باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل صرف په دې وجه نه پرېږدي، بلکې په دې وجه هم پرېږدي چې خلقو باندې دا فرض نه شي. دلته هم دغه مسله ده. کثرت سره لوستل دلته مراد دي. فرض مونځ پسې دعا کوئ، دومره دا چې التزام مه کوئ. موږ څو ځله واضح کړې دا مسله. التزام دې ته وایي چې ستا خیال لایي چې که بالفرض زه فرض مونځ پسې دعا ونه کړم نو ګنې زما مونځ نامکمل دی. که دا د عقیدې نه بیا واقعي بدعت نامکمل نه دی، ځکه چې دعا مونږه د سلام نه مخکې مو غوښتې ده. که بالفرض ستا دا خیالي چې خلک به ما ته بد وګوري، سپک به راته ګوري، په دې وجه یې کوې نو دا هم غلطه ده. که د امام خیال لایي چې هر مقتدي ناست دی او لاس ته پورته کړي، دا هم غلطه ده. دا ټولې غلطۍ دي، لیکن دې ته بدعت نه شي ویلی. یو التزامي یو دوامي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه عمل خوښ و مستحب چې په هغې همیشګري ته همیشه کوه، لیکن لازم یې مه ګڼه چې که یو سړی ونه کړي ته هغه پسې خبرې کوې، یا یو سړی ونه کړي نو دا خیال لایي چې ما څه نه دي کړي، یا د ځان نه یو داسې شکل جوړ کړی دی چې خلک د هغې پابند کوي، دې ته بدعت وایي. دا د ملک یو خاص ډله د هغې د اواز پورته کړی دی او ټول خلک لګیږي چې فرض پسې دعا بدعت دی. جی بدعت دی. هغې حدیث سره به څه کوئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تپوس کولی شي چې کومه دعا زیاته قبلیږي. دا ورته وایي د سهار په وخت کې او هر فرض مونځ پسې. دې ته بدعت نه وي، د الله بندګانو څه کوئ؟ دا نور خارجي څیزونه باندې یو شی بدعت شي. مثلا امام آواز وکړي الحمدلله او خلک ورسره لاس پورته کړي، دا بدعت دی. ولې؟ دې خلقو ته وایي چې ما سره یو ځای لاس پورته کړه، دا شی بدعت جوړي. او چې کله لاس په مخ راغورځوي نو څه وایي؟ والله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. د دې مطلب دا دی چې زما دعا ختمه شوه، تاسو ته هم که څه ضرورت یې نه پرېږدئ ما سره یې ختمه کړئ. دې ته بدعت وایي. بدعت پېژنې داسې نوم دی اورېدلی بدعت. دا غلط کار یې شروع کړی. فرض مونځ پسې دعا ټیک د عمل کې نشته، خو عمل کې خو دې حدیث نه معلومېږي چې صبحة الضحى هم نشته. دا غلطي کوي خلک.
د ساخ مونځ رسول الله وسلم ډیر کثرت سره نه دی کړی وإني لأصبحها سید عائشہ فرمائی زه د ساخ مونځ کوم رسول الله وسلم نه کثرت سره نه معلوم لیکن زه کثرت سره کوم مطلب دا دی تاسو هم کثرت سره کوئ خدا کور ته وړئ د سهار مونځ کور کې کوئ د سیدنا ابن عمر فتوا مونږ اوروله صحیح بخاري کې لیکلې ده چې د ساخ مونځ ښکاره کول مساجدو کې کول دا بدعت دی په دې سوالات راځي هغه سوالات انشاءالله دو درې حدیث چې دا ختمو کله هغه سوالات ذکر به پکې راشي نن دا کار شروع کې کم سے کم 2 رکعتونه شروع کې او کور کې شروع کې دومره وخت نه لګي ته چې سوځې که نه او چای میس کې او بار روزې نو ساخ وخت به شوي نو 2 رکعته وکړه بس دومره اوږد ټایم نه لګي په دې باندې چې که نه ټایم پې ډېر لګي زما په خیال زیات نه زیات 15 منټه ټایم به پې ولګي چې سړی ښه مزېدار مونځ کوي 2 رکعته کوشش دا کوئ چې زمونږ ورځ هغه الحمدلله الله توفیق راکړی دی سار مال آغاز زمونږ شوی دی د مونځ نه لیکن دا دې ته وګوره داسې د شپې او د ورځې آمیزش دی پوره ورځ هم نه ده پوره شپه هم نه ده خو چې نور راوخېږي نو ورځ سټارټ شي چې کله مونږ ورځ سټارټ کول د الله د عبادت نه وکړو د سجدې نه وکړو هغه ډېر افضلیت دی ټایم پې نه لګي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين